مولر ماس څه ته وایي؟ مولر ماس په مونږه څنګه کالکولیټ کوو؟ مولر ماس د کالکولیشن دپاره زمونږ سره یو 3 سټیپه دي. مونږ به دا 3 سټیپه فالو کوو نو مونږ به مولر ماس کالکولیشن کولی شو. فرست سټیپ زمونږ سره کوم یو دی؟ راځو مونږه مولر ماس کالکولیشن له هاو ټو کالکولیټ مولر ماس اف ا سبسټانس. مونږ به څنګه د یو مولر ماس کالکولیشن کوو؟ فرست سټیپ کې به د ایگزیکټ مالیکولر فارمولا اف ا سبسټانس ویل بی نون. زمونږ سره دا وایي چې اول به مونږه د یو سبسټانس مالیکولر فارمولا وپیژنو چې دا د کم ایلیمنټس نه جوړ شوی دی، نو هله به مونږه مولر ماس کالکولیشن کولی شو. که مونږ ته مالیکولر فارمولا نه وي معلومه نو مونږه مولر ماس کالکولیشن نشو کولی. فار ایگزامپل زمونږ سره سلفیوریک اسید دی. سلفیوریک اسید د کم ایلیمنټس نه جوړ دی؟ 2 هایدروجن دی، 1 سلفر دی، 4 اکسیجن دی. نو سلفیوریک اسید مالیکولر فارمولا زمونږ سره H2SO4 ده. بیا واټر کې زمونږ سره 2 هایدروجن دی، 1 اکسیجن دی. نو H2O مالیکولر فارمولا اف واټر از H2O. سیکنډ سټیپ زمونږ سره وایي now calculate the molar mass by adding relative atomic mass of atom in a molecule. سیکنډ سټیپ زمونږ مولر ماسز ایډ کو. څنګه؟ د هغې ریلیټیو اټامیک ماسز به مونږه ایډ کو د یو اټم. فار ایگزامپل کوو چې تاسو بیا ښه پوه شئ. فار ایگزامپل زمونږ سره H2SO4 دی، سلفیوریک اسید دی، نو هغې کې 2 هایدروجن دی، 1 سلفر دی او 4 اکسیجن دی. نو د هایدروجن اټامیک ماس زمونږ سره 1 دی، د سلفر 32 دی، د اکسیجن 16 دی. خو دلته زمونږ سره 2 هایدروجن دی نو 2 شو، بیا زمونږ سره 1 سلفر دی او 4 اکسیجن دی. بیا مونږه دا ایډ کوو. 2 1s are 2، 1 32s are 32، 4 16s are 64. نو بیا به زمونږ سره چې دا مونږ کله ایډ کو دا به زمونږ سره 98 AMU راشي. 98 AMU بیا به مونږه په دریم سټیپ مونږه کنورټ کوو AMU انټو ګرام پر مول. دا 98 AMU چې کوم د دې دا یونټ په مونږه صرف په ګرام پر مول باندې کنورټ کوو. نو زمونږ سره به راشي 98 مولر ماس. مولر ماس څه ته وایي؟ د ماس اف 1 مول اف any substance is called molar mass. چې مونږه 1 مول اف any substance واخلو، که هر یو سبسټانس واخلو او د هغه 1 مول چې څومره ماس دی دې ته مونږه مولر ماس وایو. فار ایگزامپل مولر ماس اف واټر H2O 2 hydrogen 1 oxygen. 2 1s are 2، 1 16s are 16. 2 plus 16 equal to 18 gram per mole. دا زمونږ سره د مولر ماس اگزامپل شو.